أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت يا رب العالمين. دینا سورة القدر دا شروع شو پنځه آیات دی بګي یو رکوع ده او د ترتیب عثماني په حساب سره په کوم ترتیب چې قرآن پاک لیکل شوی دی نو 97 سورت دی او په ترتیب نزولی سره 50 سورت دې سورت کې الله رب العزت د قرآن عظمت ته لارښودنه کوي او اشاره کوي او وایي چې د قرآن دومره لوی عظمت دی. مخکې الله رب العزت فرمایلو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دویمه سپاره کې تېره شوې چې میاشت رمضان هغه ده چې په دې کې خدای پاک قرآن پاک رانازل کړی. خدای پاک د رمضان تعریف چې دی هغه په دې سره کوي چې میاشت رمضان هغه ده چې خدای پاک پکې څه کړی قرآن رانازل کړی. نو معلومه ده شوه چې د فضیلت دې میاشتې د رمضان ته په څه میلاو شوی دی په قرآن پاک په څه میلاو شوی دی قرآن پاک. او دلته کې الله رب العزت دغه شپې تذکره کوي چې په کومه شپه باندې دغه آیات چې دغه قرآن پاک د لومبني اسمان ته راکوز شوي لومبني اسمان ته راغلی ورته بیا 30 کاله کې رانازل شو. نو دغه شپه دا په رمضان کې ده د جمهورو په رایې سره. نو د دې وجې دغه شپه عزتمنده او د قرآن ورسره وابستګي ده نو ځکه عزتمنده شپه ده. الله دې رانصیب. د دې په شان نزول کې علما لیکي شان نزول یې داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته حدیث مبارک فرمایي چې زما د امت عمر به بین 60 و 70 زما د امت عمر به د 70 او د 80 ترمنځ دی. نبی ورله وی چې بیا یې د یو بني اسرائیلي تذکره وکړه چې دا یو عابد او نیک سړی وی اول خدای پاک دومره اوږد عمر ورکړو 1000 کاله مثال بدل او هغه چې دی دومره پکې جهادونه وکړه دومره دا وکړه دومره دا وکړه. نو دې ورله حیران شو او خفه شو چې زموږ خو به ډېر دغه شي نه شپېتو د 70 ترمنځ عمر دی خو که بیا زیاته هم شي چېرته برس نو دومره خو څه په نوجوانۍ کې تېر شي څه په غفلت کې تېر شي څه دغه شی. نو الله رب العزت دا صورت او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې خفه شاته شو چې او زما د امت ته به څه کېږي. نو الله دا صورت رانازل کړي چې انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. یا محبوبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخفه کیږه ستا د امت ته مې یوه داسې شپه ورکړه چې په دغه شپه باندې دې څه وکړي عبادت وکړي. نو د دغې شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه غوره د میاشتو د عبادت نه غوره دی. دا پکې نشته چې د 1000 میاشتو برابر دی برابر د هغې نه غوره. بل په ژوند کې د انسان څومره دغه شپې راځي په کار کې خو چېرته پټه پرته بیا د اکثریتو په رای سره
چې ډېر دغه کې دا رمضان په اخري عشره کې پرته ده نو چې په هغې کې پرته ده ستا په ژوند کې چې څومره کلونه راځي نو په هغې کې په هر رمضان کې دغه شپه راځي چې تا پکې عبادت وکړه که تا لیدلې ده او که نه لیدلې که تا په ورپسې کیسه جوړه کړې ده چې سخي بره شو او ښکته شو که نه دغې ته پکې بس چې تا عبادت وکړو لړو دې نه کړې تاش دې نه کړې په دغه شپه باندې په دغه شپه یې چرس دې څکلې سګرټ دې څکلې دغه په لهویاتو کې نه یې اخته و ده الله ته دې توجه کړې د دې وجې اعتکاف وکړې په دغه شپو کې اوس که خدای خیر کړي اعتکاف نه داسې شی جوړ شي کوم خلک کوي نو چې اعتکاف تکینه د دې وجې چې دغه شپه تعالی شته عبادت کوه که تا دغه شپه باندې ولیده که ونه لیدله که تا ولیده او کوم بس دا لیدل څه ضرور حقیقت دی که راغلی بیا له موږ خپلې کیسې جوړې کړې چې سپی وتړو سپی سارې بره وکړه شوم او شوم خو د خدای دشمن یې نو هغه بیا څنګه بیا لیدل قدر نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت نه لري جهنم ته نږدې د خلکو نه لري نو د دې وجې دغې شأن نزول دی الله وایي انا یقینا منګه انزلناه انا یقینا انزلناه موږ نازل کړی دی قرآن لره فی لیلة القدر په شپه د قدر کې هلته د سورت ابتدا شوې وه په دې سره چې اقرا ولوله څه لره قرآن پاک لره دلته سره انا انزلناه فی لیلة دغه اقرا چې دا کوم آیاتونه دي کوم سورت دی کوم قرآن دی دا موږ کله نازل کړی دی په شپه د قدر کې انا انزلناه اقرا ولولا انا انزلناه یقینا من نازل کړی دی قرآن پاک لره فی لیلة القدر په شپه د قدر کې حکم یې په شپه باران باندې وشو په 15 د شعبان باندې او نزول د دې بیا په شپه د قدر وشو انا انزلناه یقینا من نازل کړی دی قرآن عظیم الشان لره فی لیلة القدر په شپه د قدر کې د قرآن عظمت مرتبه دې ته اشاره ده د قرآن عظمت ته دخی چې دې سره کومه زمانه ټک شوه نو هغه زمانې معززه معظمه وګرځوله د دې سره چې کومه شپه ټک شوه نو هغه شپې عزتمنده وګرځوله د دې سره چې کومه خاریه ټک شوه نو هغه خاریه عزتمنده وګرځوله د دې سره چې کوم محبوب نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټک شوه نو هغه عزتدار او عزتدار وګرځو دا الله کلام او دا الله کلام په خاص خلکو را نازلېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله خاص بنده او هغه مخکې عزتدار او چې څومره وخت تېرېږي نزول د قرآن کېږي وغیره دومره عزت نور زمانې سره زیاتېږي دا کشان الله رب العزت فرمایي که میاشت ورسره ولګېده نو میاشت هم عزتمنده شوه که چا د دې زده کړه وکړه هغه هم عزتمند دی که چا یې اورېدل وکړه هغه هم عزتمند دی که چا اړوند دی د دې رسول وکړه هغه هم عزتمند دی چا د دې قرآن عظیم الشان سره محبت وکړه هغه هم عزتمند دی انا انزلناه یقینا موږ نازل کړی دی قرآن پاک لره فی لیلة القدر په شپه د قدر کې وما ادراک وما اعلمک یا محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم لا تسیلن دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لیلة القدر چې دا لیلة القدر داسې شي دي دا ته خدا پته نشته دا څه دی الله ورته خپله تفصیل کوي لیلة القدر لیلة القدر چې دا شپه د قدر چې دا خیر دا غوره من الف شهر د زر میاشتو نه د زر میاشتو عبادت داسې شي دا غوره ده تقریبا 83 سال صدقه ضرور میاشت دا دینا غوره الله رب العزت فرمایي نو بیا جمع کوه لیلة القدر شپه د قدر چې دا خیر دا غوره من الف شهر د زر میاشتو نه تنزل الملائکة نازلېږي فرشتې والروح جبریل نبی فیها پدې کې جبریل علیه السلام پکې راځي فرشتې پکې راځي بإذن ربهم په حکم د رب خپل سره د چا په حکم راځي الله رب العزت په حکم سره د چا په حکم سره د
الله رب العزت په حکم سره نو د دې وجې الله رب العزت ورته وایي دا شاه په دې ځمکه باندې وګرځه د رحمت فرشتې نزول کوي تاویل صحیح ده او دې نه دې نو مې نه سفر اسونه بابا د شاه منصور رحمت الله علیه وی چې خدای پاک موږ ته فرشته مخ خدای پاک موږ ته فرشته مخ نه یو دې څه بوله وای چې دونه نیکان موږ نه یو چې داسې فرشتي را سره ملو شي او بس داسې کوئی فرشته راته عمرې د نو صاحب ملک الموت به بس کې دې شي مرګ نه نو د دې وجه وروح بها دا بزرګانو ناشنا خبرې یو خبره کې نقطه موږ خواجه صدیقی سے بسنخطو چې کلمات راته او خایدا سي بعض درودونه چې هغه سره متواتر وي یا کلمات وي هغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار سره نصیب کی الله دې موږ ټول ته نصیب کی داسې حالت کې چې ایران خوشاله نو یا هغه هغه کې نه خو یو پر راته سم کوشش راته وی چې په هغه نه چې کله د دې قابل شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووینه نو به ویني او اسی په خپل سوالونه کوي د دې قابل باندې د سنتو خلاف روانه سکار بدل بلد شي وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مردود او ورزول نو بیا به سو سمه بیا به سو دعا مړ بیا وسکي دا حقیقت دې لګي اختیار وکړه تنزل الملائکه نازلین فرشتي او روح جبريل من بیا بدیږي بإذن ربهم فهم درب فلسرا من كل أمر فهر قسم معاملة کی کما معاملة چوی نو د دې وجه علماء لیکلي دي چې په دغه شپه باندې دا خلک چې وایي هلکه وایي ته به لګیا ځان له به کور جوړئ ته به لګیا ځان له به نوکري کې ته به لګیا کاروبار به شروع کړې خو په دغه شپه به فیصلې شوي او ستا د مرګ فیصله به راغلې چې دې به په پلانکي ورځ باندې مړ کړي حتی امام غزالی رحمه الله لیکلی دي وایي ته به په بازار کې خریداري کې او تا ته به دا پته نه چې دې بازار ته هغه کپړه راغلې ده چې دا یې نه ستا کفن جوړېږي یقینا دا مرحلې په موږ را روانې دي چې هغې له کار وکړو الله یې توفیق راکړي ما موپیر صاحب ته وی سپاره به شروع کړو نو هغه ما ته یو خبره ډېر ښکلې خبره کړه ما دې چې شروع کړې یا د جمعې په شپه راته ووایه او یا چې دې نو داسې وکړه چې زیارت فرض دا دغه پاره داسې ورته ماښام یې مې درته شروع وایي زه نه غواړم دا چې زه دې د شپې مړ شم او بیا چې ما په هغه شپه درس په قرآن نه یې کړ زه دا نه غواړم چې زه په دغه شپه مړ شم او ما درس په قرآن نه یې نو وکاکا په تا باندې څه شو کشران هلکان هېڅ پیس داسې نه راځي ته څومره څومره هلکان نه دي راغلي ولې نه راځي څه کوي هسې په وره بس به یا ټي وي ته ناست یا به کور ناست یا به دې په ډبه ګرځو چې 15 منټه بس موږ وګرځو ټول به بیا راغونډ شي بل ځای بیټک کې به ناست حجره کې به ناست ډېره کې به ناست لکه شان د چا به پکې بچي د چا به کشران د چا به ګاونډیان نو د دې وجې دا لږ داسې چې ژوند تېر کړو چې الله رب العزت رانه خوشحاله شي ټوله ورځ خوشو تشو کارونه غیبتونه دا چغلۍ نه یو څه بل څه ډول چې دا لږ وخت خو د الله د رضا لپاره وباسو مې ما ته وباسه مې بل ته وباسه چې دې به راته ښه سړی وي دې به نه دا ووایه چې یاره په دې اخر کېدای شي په دې مې خدای پاک چې دې معامله سمه کړي کېدای شي په دې راته خدای بخښنه وکړي الله یې توفیق راکړي دا عظمت والا کتاب دی ګوره کڅوړه ده کڅوړه هغه د قرآن پاک سره ټچ وي یو عامه کپړه ده عامه کپړه او اکثر داسې به مې کېدای شي د پیسو په اعتبار سره چې دا کمې جامې جوړ یا به دې ګران دغه کپړه به عامه کپړه خو چې د قرآن پاک سره ټچ شوې ده که ایمان وایي چې سړی ووینځي نو دا غواړي چې دا بلې زنانې ته ووځو اول زمانه تپوس وکړه مونږ کڅوړه په کور کې وینځو سړی یریږي زړه دی یو قدر دی یو عظمت دی دا د څه سره صحبت راغلی دی د قرآن پاک حتی چې ما سره د بزرګانو بعضو پټکي راکړي دي چې د هغې پټکي مطلب دا دی ما مې زر پړو مې زر قدر او ادب او احترام دا ځان نه یو څه دی د ځان نه باب دی په چا به د خبره ناشنا لګي او څوک ورپسې کېني شي خلک ورسې د ډرامې کوي بعضو کیسو پسې
هغه ما چې په کور کې نه نیمته چې د دې وبو څخه چې د بزرګانو ورسره بیا وروسته ځان نه بیا هم ګناګار ورسره او چې دا غینه کوم ټیم ما ته ملو شوی ته بیا چاوي او ترکه پورې ما ته په پیسه میته نو ولې صحبت دې دا سره راشي عام مربت دې درته د دې قیمتي خلک دي او زلانو کې پرس او هغه مربت په جماعت کې ولګیدا په دې سو دکان د اهانت په تور باندې سپګوالي د وې تو کې نو کفر ده بس صحبت د دې وجه الله دې زموږ صحبت ناستا د قرآن والا سره الله فرمایي والروح فيها بإذن ربهم او دا موایا کاکا ویزو سمیږم نه یا خلک دا وي دا نور نه سمیږي دا هغه پرسادي دا نور نه سمیږي بس ته نه کیا د ګناه نشي پرې خو دې ګیره خپل نشي پرې خو دې چغلي نشي پرې خو دې غیبت نشي پرې خو دې اول خو بګانه چې دا ټول پرې او چې دې شي پرې خو دې د دې کار نه پرې دوه دا دې نه پرې دوه کم از کم دونه خو د خدای په دربار کې ویل چې خدای دغه تمامیو کې خطا نه شوې ده خو یو د نیکه کار مې راټیکل او هغه ټول عمر پورې نه دی هم ټول خالص تا د رضا مې کړ دې ته وګوره چې هدایت راته لګیا د بل راته لګیا بس یو دې راته قرآن دی او ما اورېدل دې ته وګوره چې زه څومره ګناهګار یم دې ته وګوره چې کلام د چا دی د چا کلام دی الله من كل امر بهر معامله کې سلام سلامتیاوی هيا بدغشبان حتا تدې پوری مطلع الفجر تدې چې سحر طلوع سبا روي تروي پوری سویا رانا دا سلامتی ان انزلناه یقینا نازل کړی موږ قران پاک ترا په ليله القدر بشبد قدر کې وما ادراک ما ليله القدر او تا د سبد غای محبوب نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپه قدر سشیدا ليله القدر خير من الف شهر د شپه قدر چې دا ورته به د زرو میاشتونه یعنی د زرو میاشتو عبادت او تقوا تنزل الملائکه نازلی عام فرشتي باندې او روح جبرئیل امین خاصه فرشتہ نازلی کی فرشتي او جبرئیل امین بیا باندې باذن ربي په حکم د الله رب العزت سره من كل امر بهر قسم معاملہ کے سلام سلامتی اعلی فداهیہ بدغشبان حتا سلامتی بدغشبان حتا تردی پوری مطلع الفجر تردی چې سحر راوځي سحر طلوع شي نو اسیم چې دا وختونه ډېر قیمتي دي د شپې نن زه قاری عبدالغفور صاحب ته تقریبا د مردا د زیاتو علماو پیر د لوی شخصیت هغه ته مې سړی چې د ګناه نه نفرت پیدا شي نو دا بس